د افغانستان په حواله سره سلور اهمه خبرې دي چې هغه به زه تاسو سره شیر کوم په دې ویډیو کې. لمبه خدا دې چې په کابل کې نن د دهي ترقی یعنی رورل ډیولپمنٹ او د کورونو د جوړولو په وزارت باندې چې کوم حمله شوې ده په وزارت کې دننه نو ریپورټس دا دي چې په هغې کې الله دې وکړي چې داسې نه وي چېرې لکه وزیر او د هغه معاون وزیر دواړه پکې زخمیان دي. په دې به خبره کوو دا حمله د دې نه مخکې د کندوز حمله. دویمه اهمه خبره چې ده د دې نه مهمه هغه دا ده چې په افغانستان کې دا وخت کې د طالبانو ترمنځ خپلمنځي اختلافات هغه ډېر رابرسېره شوي دي. لکه اوسه پورې دا دي ریپورټس دا دي چې سراج الدین حقاني په ملک کې نشته چېرته دی. بله دا ده چې ملا هیبت الله صاحب ولې د کندهار یونیورسټۍ ته لاړ او هلته کې طالب علمانو ته او فیکلټي ممبرانو ته په عصري تعلیم باندې لیکچر ورکړو د هغې اهمیت او تر دې حده پورې ووایې که چېرې په 1 لاک باندې هم تاسو ته استاد میلاویږي نو هغه راولئ مونږ ته پکار دي. په دې باندې به خبرې کوو. او درېیمه بلکې څلورمه اهمه خبره هغه دا دی چې ریپورټس دا دي چې کندهاري طالبانو د ایران سره ځکه د هغوی دا خیال دی چې حقاني نیټ ورک په شا پاکستان دی نو هغوی د ایران سره چې کوم دی رابطه کړې ده او تهران یو ډیلیګیشن لیږي ترکیه ته او هلته کې چې کوم افغان لیډرشپ دی په خاصه توګه تاجک ازبک هزاره د هغوی سره رابطه کوي چې کندهاري طالبانو له د هغوی لاس امداد چې دی یا مدد چې دی یا د هغوی سپورټ وګوري. دا خبرې دي. لمبه خبره خو تاسو ته چې ما څنګه ویلي چې تاسو نه صرف دا چې چینل سبسکرایب کړئ بلکې ورسره کمنټس خامخا کوئ. کمنټس که تاسو دا ویډیو خوښه شي او که خوښه مو نه وي ځکه چې خوښه مو نه وي ظاهره خبره ده څه کمې بیشي هغه تاسو وایئ چې یاره څه داسې پکار دي. زما مدعا خو دا ده چې افغانستان او پاکستان کې امن راشي د دواړو ترمنځ چې کوم دی هلته کې هم امن دلته کې هم امن ورورولي او دوستي او ښه ګاونډي توب پکار دی. نو دې حوالې سره چې تاسو سره کمنټس یې خامخا کمنټ سیکشن کې ماته که پښتو کې اردو کې انګریزي کې هر ژبه کې خامخا کوئ. لمبې خبر کابل کې چې دا کوم ځان وژونکی برید شوی دی په رورل ډیولپمنټ کوم وزارت دی په هغې کې دننه دا ډېره بدقسمتي ده کوم چې مخکې په خلیل الرحمن حقاني صاحب باندې شو هغه هم په وزارت کې دننه دا هم په وزارت کې دننه شوی دی او دومره خطرناک دی چې یاره دې کې دا ویل کېږي چې وزیر څوک چې حمدالله نعماني صاحب دی کوم چې د کندهاري فیکشن سره تعلق لري د دې نه مخکې خلیل الرحمن حقاني د حقاني فیکشن سره بیا د ده سره چې دویم معاون وزیر دی ارسلا خروټي هغه هم پکې دواړه پکې ریپورټس دي چې زخمیان دي او د ارسلا خروټي هغه کس و چې دی د خلیل الرحمن حقاني صاحب هم معاون وزیر و. نو دا د 2 ورځې کې دننه 13 ورځ په کندوز کې شوی وه چې په هغې کې د بینک مخې ته خلکو تنخواه اخیستله هغه ای کې ډېر کسان شهیدان شوي دي او دا نن چې کوم دی دا په کابل کې وشوله او هغه هم په انتهایي سیکیورټي کې دننه دا څه ښایي. په دې باندې به دا یو ډېر غورطلب خبره ده چې یاره دا دننه د طالبانو سیکیورټي چې کومه ده هغې کې لیپسز دي یا داعش چې کوم دی په خپله دې کې ورننوتې دي او دا قسمه اسانتیاګانې ورته راولي. یو دا خبر دی. دویمه خبره چې تاسو ته ما کومه ویلې وه ریپورټس دا دي چې یاره د حقانیانو او د کندهاري طالبانو ترمنځ هغه اختلافات چې کوم دي هغه اوس ډېر رابرسېره شوي دي. تر ننه پورې ویل کېږي دا چې سراج الدین حقاني صاحب لا ملک ته واپس نه دی راغلی. کله نه چې عباس ستانکزی صاحب تللی دی نو سراج الدین حقاني صاحب هم څوک وایي چې یاره په یو ای کې دی څوک وایي په ترکیه کې دی خو په کابل کې یا افغانستان کې لا نه دی لیدلی شوي د تېرو 2-3 هفتو راهیسې. او ریپورټس دا دي چې یاره کندهاري طالبان او د دوی ترمنځ اختلافات ډېر حده پورې رسېدلي دي. او یو دا دی چې لکه بیا کندهاري طالبانو باندې چې کوم الزام یا وجه د بد شهرت و هغه دا و چې دا ډېر سخت دریځه دي. اوس د هغې تاثر د لرې کولو دپاره هیبت الله اخوند صاحب چې کوم دی هغه کندهار کې یونیورسټۍ ته تللی دی او هلته کې د فیکلټي استادانو سره او د طالب علمانو سره او د نور کم دي د هغوی سره ملاقاتونه کړي بلکې هغوی ته لیکچر ورکړی دی په څه باندې په عصري علومو باندې یعنې دنیایي علومو باندې. حالانکې اوسه پورې چې د طالبانو د طرفه څونه خبرې به راتلې نو هغه دا وایي چې مذهبي تعلیم ضروري دی عصري تعلیم ضروري نه دی. او هیبت الله اخوند صاحب دومره پورې په دې ټینګار یا زور راوستی دی چې یاره که دلته کې استاد نه وي نو د بهر نه راولی که $1,00,000 معاش ورکول ولې نه لکه دومره اهمیت دی د عصري علومو په دې باندې. اوس چې ما په مختلفو کسه ملګرو سره خبرې وکړلې چې یاره دا
وجه څه ده. نو د هغوی بنیادي وجه وي د دې 2 وجې دي. یو خو دا دی چې حقانیانو باره کې تاثر په افغانستان کې دا دی چې دا ماډریټ دي، دوی د تعلیم په حق کې دي، د ښځو د تعلیم په حق کې دي، او د ساينس او د ټیکنالوژي د علومو په حق کې دي. د کندهارانو باره کې دا ده چې دا بالکل سختریزه دي، دوی علم نه مني، دوی پوهه نه مني، دوی ساينس نه مني، دوی عصري تعلیم نه مني، دوی د ښځو تعلیم هم نه مني، دوی میډیکل هم نه مني، دوی انجینیرینګ نه مني، هیڅ هم نه مني. اوس دغه شی بیا ورځ ته ورځ سیوا کېده او د خلکو هغه دغه چې دی هغه حقانیانو طرف ته زیات روانو. اوس د دغه تاثر ختمولو دپاره هیبت الله صاحب چې دی هغه کندهار یونیورسټۍ ته لاړ. هلته کې د طالب علمانو محصلینو سره د استادانو سره ډېر اوږد نشست وکړو. په هغې کې ورته په عصري علومو باندې لیکچر ورکړ، یعنې پوره خطبه ورته ورکړله چې یار عصري علوم ډېر زیات ضروري دي او دومره ضروري دي چې به طالب علمانو ته وایي چې د ملک د ترقۍ دپاره د پیاوړتیا دپاره دا عصري علوم تاسو حاصل کړئ چې د خپل ملک خدمت وکړئ. مذهبي تعلیم ورته نه دی اتیاره، صرف نحوه یا حدیث او قرآن د هغې ترجمې ورته نه دی یادې کړي، بلکې عصري علوم. او بیا دومره په دې باندې زور راوړی دی چې یاره موږ له استادان که تاسو ته پکار وي نو د بهر نه دی راشي، که ملک دننه نی افغانستان کې دننه نی نو د بهر نه تاسو استادان نه وغواړئ او هغوی لکه د $1,00,000 پورې معاش ورکولي هم یې ورته ورکړئ. نو ما چې څونه مشرانو سره یا څېړنکارو سره خبرې وکړه هغوی چې د دوی 2 وجې دي. یو بنیادي وجه خو دغه ده چې د حقانیانو دا کم شهرت دی په افغانستان کې هغې سره خلک یو ځای کېږي، کندهاریانو نه خلک چې کوم دی متنفره کېږي او د هغې بنیادي وجه دا ده چې د هغوی امیج یو شان دی، د دوی امیج بل شان دی. اوس د هغه امیج یا د هغه تاثر ختمولو دپاره چېرې کندهاریان د علم او د ساينس او د ټیکنالوژي د دې خلاف دي، د هغې اثر ختمولو دپاره هیبت الله صاحب دا تکلیف وکړو چې د خپل دغه نه راووته په ړنګي ځل باندې او د طالب علمانو سره او دغه سره میلاو شو. اوسه پورې د یونیورسټۍ نه په دې حوالې سره څه خبر نه دی راغلی. دا وزارت تعلیم یا معارف چې دی د هغوی د طرفه دا خبر راغلی چې هیبت الله صاحب په دې څیزونو باندې خبرې کړې دي. بله تاسو چې ما وایي چې د حقاني نیټورک صاحب د حقاني نیټورک باره کې د هغې مشر باره کې چې کوم خبرونه دي نو هغه دا دي چې کله نه چې عباس تانکزی صاحب تللی دی ډیپټي خارجه وزیر، هم هغې نه پس ورځې پس چې کوم دی سراج الدین حقاني صاحب تللی دی او اوسه پورې رپورټس دا دي چې هغه واپس نه دی راغلی، هغه یا UAE کې دی یا په ترکیه کې دی. او ولې نه راځي، وجوهات څه دي، په دې باندې به اوس قلاره باندې خبرې به درسره کوو چې هغه دې باندې دا سټوري به موږ خامخا فالو کوو چې وجوهات څه دي. او دې سره لکه څنګه چې تاسو ما مخکې وایي چې د کندهاري طالبانو د هغوی خیال دا دی چې یاره د حقاني نیټورک په شا باندې پاکستان دی او دا په دنیا کې چې د دوی د محبوبیت دی یا افغانستان کې دننه یا میډیا کې نو ویل کېږي هغوی دا خیال دی چې یاره دا د پاکستان د وجې نه دی. اوس د پاکستان د اثر کمولو دپاره رپورټس دا دي چې کندهاري طالبانو تهران سره رابطه کړې ده او هغوی ته دا وایي چې یاره تاسو زموږ دپاره ځکه چې هسټاریکلي ایران چې کوم دی هغه کندهاري طالبانو سره ښه پاتې شوی دی، تعلق ورسره نږدې پاتې شوی چې یاره دا کم تاجک ازبک هزاره په چا باندې چې د ایران اثر زیات دی دا په ترکیه کې دي یا په بل ملک کې دي، د دوی سپورټ پکار دی. نو اوس رپورټس دا وایي چې یاره سرچینې دا وایي چې د دې حوالې سره ایران به چې کوم دی را روانو څو ورځو کې یو اهم فوجي ډیلیګیشن چې دی هغه به ترکیې ته لیږي چې دوی هلته کې د افغان سیاسي مشرانو سره میلاو شي او هغوی دې ته قانع کړي، دې ته چې کوم دی مایله کړي چې د کندهاري طالبانو سپورټ وکړي په مقابله کې د حقاني طالبانو. اوس خبره دا ده چې الله دې خیر له خبره بوزي، خو زه دا ګڼم چې یاره لکه افغانستان کې پکار دی چې کندهاري طالبان دي، حقاني طالبان دي، وجوهات ته وګوري چې یاره لکه څنګه چې ملا ظهیب صاحب تېره ورځ ویلو چې دا موقع راغلې ده نو دا موقع ولې د دوی د لاسه ځي. تېره موقع صرف دوی د یو القاعده د لیډر دپاره هغه موقع هم لاله په 1 میلیون نه زیات افغانان هم پکې مړه شو، څوک پکې زخمیان شو، ملک چې کوم دی په 20 کاله په جنګ کې پرېوته. اوس دا بله موقع چې کوم دی دا هم په دنیا لکه تېره ورځ چې کوم په UN کې کوم تقریرونه کېدل نو هر یو سړي دا وایي چې افغانستان دنیا ته خطره ده، افغانستان دنیا ته خطره ده. اوس دا ټول څیزونه چې کوم دي دا چلیږي نو چې ګډېږي اخر وورېږي نو که دا بار دا خبره کېږي څنګه چې ملا ظهیب صاحب ویلو چې په قلاره نفرت سیوا کېږي نو یو ورځ دا دومره رابرسېره شي چې دا د دوی مخالف په خلک راپاسي. نو زه دا وایم چې دې ټیم کې ملا هیبت الله صاحب لم پکار دی چې افغانستان ولس باندې یا که سراج الدین حقاني صاحب دی په ولس باندې رحم وکړي او هغه پالیسۍ مخې ته راوړي چې هغه د ولس په ګټه کې، هغه د افغان ولس ډېر زیات زورلی شوی دی
په لسیزو باندې په جنګونو کې چې کوم دی بوخت مړه شوي دي ډېر زیات ټپیان شوي دي ډېر زیات کورونه روان شوي دي ملک تباه شوي دي باغونه ختم شوي دي نو دې وخت کې چې دا موقع ورکړې ده نو کو هیبت الله صاحب عصري علوم مني نو دا د ومني چې د زنانو تعلیم د طب تعلیم د انجینرینګ تعلیم دا هم د افغانستان لپاره ضروري دی